الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او مزولو، دا نن چې مونږ او تاسو د دې ثوابۍ په علاقه د پنجپیر په دې کلي کې په دې مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو مسجد حاجی فضل امین شهید رحمت الله علیه کې تاسو مخکې واورېدل زموږ د برادر محترم مولانا محمد فیصل صاحب د خولې نه چې څه وخت مخکې د دې جومات په افتتاح کې هم موږ شرکت کړو. د هغې نه څه وخت مخکې موږ د بیانونو په سفر کې وو او دا ملګري زموږ دا مشر الله دې هغه جهان منور کړي سره د خپلو بچو په هغې سفر کې زموږ ملاقات شوی او زموږ یو ځای شپه هم شوې وه. ډېره لرې علاقه وه، د هغې ګبرال په علاقه باندې یو ډېر خوږ درون عزتمن انسان و، په دین او په علماو ډېر مین و. او ولې به مین نه و؟ الحمدلله د پنجپیر ټول خلک چې د هغې ټول عمر د قرآن او د سنت په درسونو کې تیر شو، د علماو د نیکانو خلکو سره او دیني اجتماعاتو سره ډېر مینه او محبت دي. بیا هغې وفات شو، نو وفادار بچي داسي او وارثان داسي چې هغه د خپل میت دپاره داسې یو خیرات وکړي چې د هغې ثواب د ټول عمر دپاره جاري. بار خلکو کې دا مشهوره ده د دروغو پراپیګنډ او الزامونه چې اشاعت التوحید و سنت والا خیرات نه مني.
منګ خلق د خیرات نه منې کو، مونږ خلکو ته د خیرات چل خیو. مونږ یو خیرات وکړه، خدا سے خیرات وکړه چې ستا مړي ته د هغې ثواب الله پاک ورسوي او هغه له پیدا میلاو شي. دا زمونږ د ورونو خیرات وکړه خپل والد صاحب پسې. نن هغه نشته، خو زمونږ د رب نه امید دی چې د نن اجتماع کې هم د هغې پوره حصه ده، او چې دا جمعه تر څه وخته پورې آباد دی تر قیام قیامت، نو دا جاری صدقه ده او د دې ثواب به جاری. موږ دغه خلکو ته وایو چې خیرات کوئ، صدقه کوئ. دا صحیح خبره ده چې د ژوندو خلکو د اعمالو ثواب مړو ته رسي، چې دا ژوندی انسان چې خیرات کوي او عمل کوي چې دا مسلمانی موحدي، او شرط دا دی چې کوم مړی چې هغه موحدي. خو دریم شرط دا دی چې هغه عمل هم د شریعت موافق وي. بدعاتو کې خو ثواب نه چې د هغې ثواب مړي ته ورسي. دا خو د اهل سنت والجماعت د علماء و عقیده ده چې د ژوندو خلکو د اعمالو ثواب مړو ته الله رسوي. خو د هغې عمل ثواب رسي چې کوم عمل الله ته قبول شي، چې کوم عمل د سره قبول نه دی، شرک دی، بدعت دی، ریا ده، نو د هغې عمل د سره ثواب شته، نو مړي ته به څه ورسي. چې څوک هم صدقه کوي، د ځان د طرف نه کوي، د خپل میت د طرف نه کوي، نو داسې صدقه وکوي. د بعضې صدقې ثواب یو ټیمي، د بعضې صدقې ثواب لږ وختي، او د بعضې صدقې ثواب ټول عمري. داسې صدقه وکوي چې د هغې ثواب د ټول عمر دپاره. په هغې صدقات جاریو کې یو صدقه هغه دا ده چې رسول الله سلام فرمایي او مسجدن بناه، یا یو جماعت چې هغه د میت په ژوند جوړ کړو، هغه مړ دی او دته ثواب رسیږي، یا د هغه د مرګ نه وروسته یې څوک جوړ کړي او هغه ته ثواب بخي رسیږي. دا هغه ثواب دی چې جماعت ځمکه تر قیامته جماعتي، دا د هغه په عملنامه کې لیکلی کېږي روزانه. الحمدلله زمونږ د ورونو داسې یو صدقه وکړه چې د هغې ثواب نه ختمېدونکی دی، او هغه به تر قیام قیامت جاري. او زمونږ د رب نه سوال دی چې الله دې د دې پوره ثوابونه زمونږ هغې مشر ته او زمونږ د ورونو له هم ورکړي. خو ستاسو ذهن کې دا را نشي، اسه نه چې تاسو وایئ چې ګینې بس صرف چې دغه د چا د صدقې جاریې دپاره جوړ شوی دی، هغې ته به ثواب رسي، موږ ته به څه نه میلاویږي. چې موږ په دې جماعت کې مونځ کوو، موږ پکې بچو ته سبقونه ښایو، موږ پکې علم زده کوو، موږ پکې اعمال صالحه کوو، نو دا جماعت یوازې د هغې نه، دا به زموږ هم الله د نجات او د خلاصون یو سبب او ذریعه ګرځي. دا زموږ او ستاسو ذمواري ده چې جماعت جوړ شو، جماعت آباد شو، چې د کم سیز د پاره جماعت جوړ دی چې په هغې باندې دا جماعت منګه آباد کو، چې هغه عبادت دی. دو قسمه تعمیر دی او آبادول دی د جماعت. یو آبادول د ظاهري تعمیر دی، دا خو به د مالدار سړي وسی، غریب به نشي کولی، د چا به وس لږ کېږي، د چا به ډېر کېږي. دویم قسم د جماعت آبادول دی په دین باندې، چې جمع له راځه، درس له راځه، خپل بچی را لیږه. دا خو د غریب د مالدار نه غریب ښه کولی شي. زمونږ د پاره خو ډېرې لارې د ثوابونو دي. بعضې ثواب به صرف مالدار ګټلی شي، خو غریب به نشي ګټلی، نو غریب دی بل طرف ته زور ولګوي که نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام وی یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، د مال خاوندانو هغې زمونږ نه ټول ثوابونه یوړل، موږ به څه کوو؟ وایي څنګه یې در نه یوړل؟
وای موږ چې څنګه مونږ کوو نو هغه موږ سره په سب کې هغه خخلو کنه چې څومره به مالدار او دومره به دیندار ومو داسې مالدار خوان کوي چې دینم پکې نو چې موږ مونږ کوو نو هغه مونږ کوي نو چې موږ روجي نیسو نو هغه روجي نیسي نو دا هغه سره چې کم مال دی د ضرورت نه سیوا نو هغه خیرات کوي او زمونږ سره مال نشته نو که موږ ډېر ځانو کړو خو هغه زمونږ نه مخکې شي موږ وروسته پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی او دا خدا خو تاسو ته داسې عمل خیمه چې کله تاسو هغه کوئ نو ستاسو به هم د هغې په شان ثواب کیږي ستا د صدقې وس نه کیږي زکات نشي ورکولی غریبي صدقې وس دی نه کیږي غریبي نو یو سبحان الله خو ویلی شي که نه سبحان الله چې دی وي یو صدقه وشوه الحمدلله دی وي بله صدقه وشوه لا اله الا الله دی وی بل صدقه وشوا الله اکبر دی وی بل صدقه وشوا امر بالمعروف خو کولې شي دا ستا صدقه ده نهی عن المنکر خو کولې شي دا ستا صدقه ده د دوه کسانو مینس کې خو عدل او انصاف کولې شي دا ستا صدقه ده چې ته سار پاسې تر ماښام ورې دومره خیرات کړی چې دومره به خان او نواب هم نه کړی په خوا به چا ویل و چې غریب خدای کړي نو دله چا کړي چې نور غریبې نو بل خوا خو لږ کار وکړه که نه د دې وجې نه دا غریب سړی چې بیخي لاس پې راغونډ کړي دا هم د الله ډېر بدي شي او چې دا تکبر شروع کړي دا هم د الله بدي شي تکبر خو د هر سړي سره خوند نه کوي خو چې کم غریب دی او متکبر دی نو دا د الله ډېر بدي شي ته پسې شي تکبر نو که مالدار کې سستی راشي نو بیا هم څه وجه به مال به دولت به نو غریبه ته ولې سستی کې نو منګ به کوشش کوو د عام خلق چې منګ جماعتونه په اعمالو باندې آباد کو نو څنګه چې دا زمنګ دغه مشر صدقه جاریه ده داغه د بچو صدقه جاریه ده زمنګ چې په اعمالو آباد کړي دي نو زمنګ به هم دا صدقه جاریه د دې وجه نه پیدا د دې داسې خیرات وکړه دا صدقه وکړه چې پیدا عامه نن جماعت جوړ شو د ټول کلی خلک د هغې نه پیدا اخلي څومره بچو په دې کې علم یاد کړه زمونږ دا ورونه لګیا دي قرآن ښیي حدیث ښیي څومره خلکو ته خیر ورسو علماو لیکلي دي لیس العمارة بالبنا انما العمارة بالدین یوازې عمارت چې دی نو آبادي ته نه وایي چې آبادی وکړو بس تا غاړه خلاصه ده اصل عمارت چې دی نو هغه په دین باندې دی چې سړی جماعت په دین باندې آباد کړي درس د قرآن پکې درس د احادیثو پکې امامت پکې جمع پکې د ماشومانو سبقونه پکې امر بالمعروف پکې نهی عن المنکر پکې دا د جماعت اصل تعمیر دی الله دې زمونږ جماعتونه ظاهرا هم آباد کې او باطنا هم آباد کې الله وایي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع په دې کورونو کې حکم کړی دی الله چې دا دې اوچت شي ان ترفع یو معنی د ان تبنا چې دا دې آباد شي الله وایي زما کورونه آباد کړئ ما د دې د آبادولو حکم کړی دی او چې کله دې د الله کور آباد کا نو الله ډېر غیرتی دی الله به تعالی جنت کې کور آباد کی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې الله د پر جماعت جوړ کا الله بدل په جنت کې کور جوړ کی او یو روایت کې راځي بن الله له بیتن مثله فی الجنه الله بدل د جماعت په شان کور په جنت کې جوړي محدثین وایي د دې څه مطلب دی زمنګ جماعت خو د ګټو نه د سیمټو نه د خښتو نه د دې نه جوړ دی جنت کې به دا یو شی هم نه یو خښته به د سرو وي نو بله به د سپین وي خاوره به نه وي مشک او د عنبرو نه وي دا وړو کې جماعت نو دومره کور خو جنت کې مزه نه کوي نو د دې څه مطلب دی چې بن الله له بیتن مثله فی الجنه
د دې اصل مطلب دا دی چې څوک الله د پاره جماعت جوړ کی الله تعالی بدله په جنت کې د دې جماعت په شان قیمتي بنگلا ورکوي څنګه چې جماعت په ټوله دنیا کې اوچت ځای دی بهتر ځای دی غوره ځای دی نو دا جنت بنگله به د ټولو جنتیانو د بنگلو نه بهتر او غوره بنگلې دا مطلب دی د حدیث دا ډیر بهتر عمل وکنه دا خود جماعت د تعمیر او د آبادون کی بدله ده چې یو سړی دی هغه د جماعت خدمت کوي جماعت خو جوړ شو که نه د جماعت خدمت کوي نو هغه د پاره څه دی آبادی یې جارو کوي خیال یې ساتي د الله نبی فرمایي اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان کله چې تاسو یو سړی ووینئ چې هغه د جماعت نگرانی کوي جماعت خدمت کوي د جماعت خیال ساتي جماعت جوړی نو تاسو د هغه د پاره د ایمان شهادت کوي گواه شئ چې دا سړی مؤمن دی ولی مؤمن دی ځکه الله په قرآن کې وایي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر الله دا شهادت کړی دی یقینا جوړی آبادی جماعتونه د الله تعالی هغه څوک چې څوک په الله ایمان لري څوک د آخرت په ورځ باندې ایمان لري داسې خلک جماعتونه جوړی نو الله وایي چې جماعت جوړی نو دا په الله ایمان لرونکی دی دا په آخرت ایمان لرونکی دی نو توم دا شهادت وکړه چې دا سړی مؤمن دی جماعت خیال ساته یو حدیث کې راځي یو تک تور سړی یا یو زنانه وه جماعت به صفا کو هغه وفات شو د شپې صحابه کرامو د شپې د هغې جنازه وکړه دفن یې کړ نبی علیه السلام ته پته ونه لګېده خلک کوئی نبی علیه السلام عالم الغیب دی که نه د صحابي د مرګ نه دی خبر خاص خادم د جماعت د هغې د مرګ نه دی خبر سار صحابو ته وایي چې هلکه هغه پلانې خادم نه ښکاري صحابو یا رسول الله د شپې وفات شو موږ د شپې دفن کړ هلکه ما ته هم ولې نه ویل صحابه ډېر هوښیار خلک وو ښه هغوی خو په دې پوهېدل چې پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام چا د پاره جنازې ته حاضر شي او دعا وغواړي دا خو به ډېره بهتر خبره وي که نه خو هغوی نبی علیه السلام له تکلیف نه ورکو چې ایسې نه یهود او مخالفین چرته نبی علیه السلام ته نقصان د شپې ونه رسي ته به هم خپل مشر لا خپل عالم له هر ټایم تکلیف نه ورکوې هسې نه چې ستا د یو جنازې نه د یو دعا نه هغه ته لوی شر جوړ نه شي نقصان جوړ صحابه و غږ ونه کړه چې غږ یې ونه کړه نبی علیه السلام وي تاسو ولې زه نه خبرولمه چې زه هم جنازه کې شریک شوی وی علی ماته قبر وښایئ الله اکبر چې یو پیره په مړي جنازه وشي د احناف مذهب دا دی چې وارث جنازه کړي بیا دوباره د جنازې حق نشته او چې وارث نه کړي نور خلک یو کی وارث پاتې نو بیا که دوباره جنازه کوي ودی کی خو چې وارث کړي دا نور خلک دوباره جنازه نشي کولی او لوی دلیل دا احناف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که چرته جنازه کې نفل وې نو د دې سلام او د درود په ځای باندې به خلکو تلل او د نبی علیه السلام په قبر به جنازې کولې بار بار بتلو جنازې ولې زمونږ ایمان دا دی چې رسول الله سلام چې څنګه ترو تازه په قبر کې کېښودلی شوی دی مقه شانه ترو تازه دی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الله پزمکه دا بند کړي دي حرام کړي دي چې دا د انبیاء بدنونه اخري بالکل ترو تازه وهو اليوم كما وزع هدايه والا لیکلي داسې ترو تازه ده لکه څنګه چې نبی علیه السلام صحابو کې خود په قبر کې ترو تازه خو جنازه د نبی علیه السلام په قبر باندې د هغې نه وروسته چا نه ده کړې بس چې فرض جنازه وشو خبر اخلاص خو نبی علیہ السلام خو د هر مړي وارث ته یو قسم انا لکم مثل الوالد نبی صلی الله علیه وسلم چې جنازه نه کړي نو دوباره جنازه هغه کولی شي
نبی علیہ السلام لاړ د هغه په قبر جنازه وکړه هغه یا سړی یا زنانه و تک تور هغه وخت پردې له حکم نه نبی علیہ السلام وی دا مړی ما په ولید الله وته خود چې د جنت کې دی او جنت کې تیل راغونډي مطلب داو جنت کې خطیری نه په دې عمل باندې الله دا جنت ته دننه کې چې جمعات کې دنیا کې خدمت کوه صفائی کوله نو کته جنت ته تل غواړي د الله د کورونو صفائی کوه جارو کوي خیال ساته صفائی ساته ستري ساته څنګه چې جمعات صفائی ثواب دی جمعات ګنده کول ګناه ده نبی علیہ السلام فرمای ما باندې د امت اعمال پیش داغي پاغه ناکار عملونو کې دام ما ولیدل چې په جمعات کې توکان غرزولې شوی دی واغې باندې خوري نه دی راړولې شي توکان پاک دي خود انسان طبیعت خود نفرت کوي کنه نو توکان به جمعات کې نه غرزي نو غندونه به کې څنګه غرزي یو جمعات کې منګو داغه دا چتای نه دا د نسوار وډکه وخه خدای خبر چی ما په خیال چې بعض خلک درانی کنه بیا پاسې دی نشي نسوار چې خلک کله خلستړي کې بیا غرزینو بس راشه چتای ته ورودي چې موږ راځو کول نو نیم ټاټ کې نسوارم تر غرزو نو دا یاد وساته جمعات کې بغن نه غرزوي جمعات به صفا ساته بهر خبره مې دا کوله چې د جمعات خدمت چا کړی دی نو هغه د دې خدمت په وجه الله جنت ته رسولی دی چې د چا مینه د جمعات سره ده الله اکبر الله دې زموږ زړونو کې د جمعاتونو سره مینه پیدا کړي محبت پیدا کړي هغې خلکو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا به الله د عرش د سوري د لاندې د قیامت پر ورځ باندې ودرئ و قسمه خلک دي که نه الله دې پکې موږ راولي یو قسم پکې هغه سړی دی ورجل قلبه معلق بالمسجد آغا سڑے اللہ بے د قیامت پر از د عرش د سوری د لاندې ودرئی چې دا غزړه د جمعات سره تړلې دی جمعات سره مینه ډیره ده جمع لراغلې دی نو چې جمع وشوه د جمعات نه ووته خو بیا یې سوچ دا دی چې واپس به د جمع ټیم څه ټیم راځي چې جمع رانه لاړه نشي په دې انتظار دی کار کوي خو زړی دی خوا دی چې بس دومره ټیم بانک ته پاتې دی دومره ټیم جمع ته پاتې دی نو بیا کوشش کوي چې ځان جمعات ته راورسوي چې کله یو بنده کې دا صفت دی دا انسان به الله د عرش د سوري د لاندې ودرئ الله اکبر نو کوشش کوئ چې د جمعاتونو سره مینه وکئ دا خپل زړونه د جمعاتونو سره وتړئ دا د الله کورونه دي دې ته هغه څوک راځي چې څوک په الله مینې د الله په دین مینې واورئ مسلمانانو جمع لراځئ حدیث کې راځي یو کس راغی وی یا رسول الله ان المدینه کثیر البهائم والسباع مدینه منوره چې دا پدې کې درندگان ډیر دي زناور ډیر دي وانا زریر البصر او ز پسترګو نابینا یم ما تاسو شي نخکاری څوک ما سره نشته چې ما جمعات لبوزي او راولي اے دا الله رسول تاسو مال دا رخصت را کوي اجازت را کوي ز مجبور ما چې زدا منځونه په کور کې کوما سړی معذور دی کنه ډون دی څوک شتم نه خادم چې بوزي ورای ولي ذکر کې منځ کم خیر دی نبی علیہ السلام چې داغه ظاهری عذر تو قتل نو ظاهره خبره وا چې هغه سره څوک نشته وړون دی نو خو غریب بچ ته درزونه خوري نبی علیہ السلام ته عزت ته اجازه ده دی روان شو چې لږ ونته لاړ بیا وته आवाज کوي تراشه وی هل تسمعوا حي على الصلاه حي على الفلاح کله چې جمعات کې اذان کیږي اذان اوري په اذان کې دا کلمې اوري چې حي على الصلاه حي على الفلاح आवाज اوري هغه وی اوې د الله رسول بالکل اورمای نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل بیا ستاد پارا پکور کې اجازت نشته چې تمنځو کې او زمونږ حال څه دی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي بس رورا
چې چیرې ته پرته یې موږ مونځ پرېږدو چیس کو که څوک گپ شپ لګوي نو موږ دا خبره به وکړو بیا به مونځ سره ګورو موږ نه جمع ځي بغیر د عذر نه بس په کټ کې به ډډه وو بیا به وروسته وکړو ځان له بېشکه چې ستا مونځ خو تا وکړه غاړه د اخلاصه شوه خو چې ځان له دې مونځ وکړو نو یو مونځ دې وشو او چې جمع سره دې وکړو نو 25 درجې او یو حدیث کې 20 درجې سیوا ثواب دې حاصل کړ څومره ګټه دې وکړه او تاوان دې څومره وکړه چې ځان له وکړي دا ځان له مونځ شو دا زمونږ د اصول فقه علماو دا خبره لیکلې ده یو د ادای کامله یو د ادای قاصره ادای کامله دې ته وایي چې یو شی څنګه واجب شوی چې ماغه شان ادا شي او ادای قاصره دې ته وایي چې یو شی څنګه واجب شوی چې هغه شان ادا نشي دا غیر کې قصور او نیمګړتیا راشي مثال خی ادای کامله لکه مونځ د جمع سره ادا کول ادای قاصره لکه فرض مونځ ځان لکول ادای کامله دا ده چې مونځ د جمع سره ادا شي ولی چې دا مونځ راغلی او د جمع سره کله چې مونځ فرض شو جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته مونځ ښودنو دا ورته نه وی لکه استاد چې کرسۍ کې ناست او طالب ته وایي مونځ کوه زه ته چل خیمه جبریلو ته داسې ډډه نه ووالې چې نبی علیه السلام ته وایي ته مونځ کوه او زه به درته وایم چې اوس ښکته شه اوس بره شه او بس دا چل به درته خیم نه حدیث کې راځي امنی جبریل څنګه امنی جبریل جبریل مال امامتی را کړې وه جبریل امام رسول الله سلام ورپسې مقتدي په 2 کسې مونځ کو دا معلومه شوه که په جومات کې ګڼه نه یو 2 کسان یم ځان له به مونځ نه کوي یو به امام شي او یو به څه شي مقتدي شي دا مقتدي به د امام نه ښي طرف ته ودرېږي که چېرته بل کس راغی امام ته مخکې ته ځای خو امام به مخکې شي که امام ته مخکې ځای نو مقتدي به وروسته شي دا لغونته کې مخکې کېدل وروسته کېدل خیر دی سب به برابر بیا جوړ کړي او بدرېږي او که یو کس دی نو به د امام سره برابر ودرېږي صحیح شوه خو مونځ دې په جمع وکړي نو دا مونځ د اولې ورځې نه چې راغلی دی رسول الله ځان له نه دی کړی اولې چا سره کړی په جمع جبریل علیه السلام او رسول علیه السلام دواړو په جمع مونځ او بیا نبی علیہ السلام امام او صحابه ورپسې څه مقتدیان امام او صحابه ورپسې که سفر کې هم په جمع که په حضر کې هم په جمع که هر ټایم نو بس په جمع او په جمع نبی علیہ السلام نه ځان له چېرته مونځ نه دی ثابت چې جمع ته شوی دی او ځان له یې کړی ستا خیال شو نو دا دوکې به ځان له نه ورکړې چې ورېږه اوس ته مو درنګ له ځم او ځان له به وکړې خو څه به وکړې یو مونځ دې وکړه او چې جمع سره یې وکړې نو 25 درجې ثواب شو نو جماعت به آبادو په مانځه باندې جماعت د دې دپاره جوړېږي چې موږ پکې منځونه کوو اذان د دې دپاره دی چې خلک جمع له راشي او جماعت به آبادو په درس قرآن باندې په جماعت کې به قرآن بیانو درس د قرآن به درس د حدیثو به د بچو سبقونه به که بله مدرسې خو ډېره ښه خبره ده که دغه نه نو نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې سفر جوړ کړو او اصحاب الصفه هغه طالبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د رسول الله هغې به راتلل او په دغې الصفه کې چې کوم دی په هغې سفر کې به هغې د نبي علیه السلام نه علم حاصلو ټیک ده نو که دا زموږ د کلي ماشومان بل ځای زموږ سره نه وي نو لازمه ده چې په جومات کې به ورته موږ سبق ښایو دا د نبی علیه السلام او د صحابو د دور نه روانه خبره او نن هم الحمدلله د پنجپیر په هر جومات کې طالبان پاتې کیږي دا بالکل د هغې نقشه ده چې هغه اصحاب صفه په جوماتونو کې د کلي خلکو به د هغې د خوراک د څښاک غم کوو اوس هم هغه نقشه ده دا حدیث پاک کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي په ابو هریره خلکو اعتراض کو کنه چې دا خو وروستو مسلمان دی او د دا روایت څومره ډیر دی نو دی داسې صحابي دی د نبی علیه السلام چې د بس د علم ته سمه ډډه والی وه دی وایي 2 قسمه صحابو د رسول الله یو انصارو یو مهاجرینو مهاجرین چې د مکې نه راغلي او انصار هغه چې د مدینې منورې نو انصارو ځمکې وي
جیدادونه او کجوري وي ونې وي پای کې به ټول رسکار کوي ځکه زمیندار خوار و خوځګار نه مهاجرین غریبانان بې وطنه خلکو نو هغوی بتلل بازار ته تجارتونه به کول چې ځان له پاو رزق وګټي او ما ابو هریره وایي خپل ځان یادوي زه چې دی نو ما له نه پیسې په کار وې نه مې ځمکه وه نه مې تجارتونه کول زه د نبي علیه السلام سره مې خپل ځان لازم کړی د هغه سره به ګرځېدم ما چې دومره شی چې صرف زما دا لږه پې ختمه بس دا ډېره ده نو ځکه یې ډېره حدیث زده کړي چې هغه حریصو د دی او نبی علیه السلام ته شکایت وکړه یا رسول الله ما ته حدیث نه یادېږي وایي ښه څادر خور کا ابو هریره څادر خور که نبی علیه السلام داسې لپې راډکوي پته نه لګي چې څه شی دی لپې راډکوي او د هغه څادر کې 3 لپې واچولې ورته وایي څادر راغونډ که او سینې سره جوخ کا ابو هریره وایي څادر مې راغونډ که او د خپلې سینې سره مې جوخ که بس چې هغه څادر مې سینې سره لګولی دی بیا زما نه چېرته د رسول الله حدیث نه دی هیر شوی داسې الله پاک زما ذهن کلاو که او داسې الله پاک زما سینه هغې له کلاو که ابو هریره وایي بیا وږی شومه خوراک نو خو هغه عجیبه طالبانو چاته ویلم نه چې وږی مه سره وړه بار راووتمه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه مې تپوس وکړه تپوس ما له راته جواب راته خو ما یې کیدای شي دی په ما پوه شي نو ما ځان سره میلمه کړي هغه ما له جواب راکړه خو ما ته نور څه ونه وی یا به د هغه په حال پوه شوی نه یا به هغه غریب کرم درک نه لګېده هغه رانه لاړ لږ وخت بعد حضرت عمر را روانو نو هغه نه مې تپوس وکړه هغه هم چې ما له جواب راکړه نورې څه ونه وی یا پوه نه شو یا به هغه سره هم درک نه لږ وخت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو وایي چې ما څنګه تپوس وکړه نبي علیه السلام چې زما رنګ ته وکتل نبي علیه السلام په ما باندې پوه شو چې زما دا یو طالب خو نن ډېر وږی شوی دی نبي علیه السلام ما ته وسوي ابو هریره مسکی شو او ما ته وایي چې راځه ما پسې راځه زه نبي علیه السلام پسې روان شو او چې کله لاړو نبی علیه السلام له یو پیاله پی چا راوړل چې پی رالل ما ته یې آواز وکړه ابو هریره ورشه د جومات طالبان راوله الله اکبر ابو هریره وایي یو خوا زه دومره وږی یم چې سم نور مې په درد دی په خېټه درد دی بل خوا اوس نبی علیه السلام وایي طالبان راوله نو طالبانو ته به د چا پلار پیاله ټینګه کړي دا خو به څنګه چلی او بیا وایي ما ورزړه کې سوچ کوو چې نبی علیه السلام به ما ته وایي چې دوی باندې اوس کوه خدمت وکړه او قانون دا دی چې ساقي القوم آخرهم شربه چې کم ساقي تقسیم والی یا به ټول آخر کس کی اوسنی تقسیم والی خو اول ځان موړ کی وایي لکه تاسو کښېنئ چې خیراتي پروګرام یې وایي تاسو وخورئ نو بیا به خلکو ته وایي بیا به پته نه لګي څه ټایم نمبر راځي نو بیا هغه د درنې خېټې د لاسه ګرځېدی هم نشي ساقي او تقسیمونکې به د ټولو نه اخر کېدي نو ابو هریره وایي ما ته خو پته وه چې اوس به نبي علیه السلام ما ته وایي چې ته پرې تقسیموه او ما ته به وایي ته به اخر کس کې نو چې دا طالبان دی نه به پیاله کې څه پاتې شي زه وږی یم وږی به پاتې کېږم خو ما د رسول الله سلام په خبره عمل وکړه چې بس هغه حکم دی ځه صحابه داسې خلکو دی هم نه ویل چې ګنې نوي لارې پور راغلي ویره جي خو اوده دي یره جي شتې نه چته وتي دي نه لاړه ورسې طالبانو ته شابه راځي د رسول الله دعوت ټول طالبان را روان شو کېناستل نبی علیه السلام ماله پیاله راکړه ابو هریره پیاله واخله په دسکه یو له ویسم هغه وڅکي ماله واپس پیاله راکړي بل له ورکړم پیالې ته ګورم په کته نه ځي ټول طالبان شپېتاویا طالبانو ټولو وڅکلې ماړه شو پیالې نه کمیږي واپس مې راوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه السلام نه مې ورکړه چې دا والی نبی علیه السلام لاس کې واغست او ما ته داسې وکتل مسکی شو ما ته وایي ته وڅکه ما ورته تاسو وڅکوئ نه کېنه وڅکه وایي کېناستم ومې خو لږ ونې ځای مې پرېښوده شرمېدمه نبی علیه السلام راته وایي چې ابو هریره لږ نور وڅکه وایي بیا مې پیاله په سر راواړوله بیا مې وڅکل ښه مې ځان موړ کړ نبی علیه السلام له ورکوم ما ته وایي لږ نور وڅکه په درېیم ځل مې نور وڅکل چې بیخي مې ښه ځان برابر که نبی علیه السلام له ورکوم ما ته وایي لږ نور وڅکه ما ورته وایي چې زما دې په الله قسم یا رسول الله نور مې په خېټه کې ځای نشته کوم ځای کې ځای بس ښه برابر موړ شوم
بیا پیاله نبی علیہ السلام واغسته واغه باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسکه. نو مقصد مې داو چې دا مساجد الحمدلله هر جماعت کې درس دی تدریس دی خپل بچی دی ترالیږي په دې کې به قرآن زده کوي په دې کې به حدیث د رسول الله زده کوي. او یو خبره درته کومه یوازې ماشومان نه په خپلم قرآن په لاسو کې راخلی که موږ هر څومره غټ سړي شو د الله د کتاب نه لوی نه یو قرآن راخلی قرآن لولئ د قرآن په درس کې کینئ. او تاسو خو د داسې کلي سره نسبت دی د الله بندګانو چې د دې کلي په ارمان خلک مړه شو. د پنجپیر د کلي نوم چې بار زیات کی که نه نو د دې خلکو په زړه کې یو مینه ده یو محبت دی یو وقار دی د دې قرآن د درس د وجې نه. او تاسو چې چېرته ځئ یو حق پرست عالم درته میلاو شي چې تاسو تپوس وکئ علم د چېرته کړی دی نو به تاسو ته د پنجپیر نوم یادوي. قرآن د چېرته ویلی دی به تاسو ته د پنجپیر نوم یادوي. تاسو خو په دې کلي کې اوسېږئ تاسو ته د دې پته نشته. د دې پته هغې چاته لګي چې څوک بهر ګرځي چې چېرته د جماعت اشاعت التوحید و سنه یو عالم دی یو ملګری دی نو یا به د موجوده شیخ صاحب مد ظله العالی شاګردي یا به د مشر شیخ رحمت الله علیه شاګردي. د دې ځای نه چې الله کم خیر خور که په دې دور کې دومره خیر په دنیا کې د یو ځای نه دی خور شوی خصوصا د قرآن او د سنت خیر چې څومره خلک هغې قرآن د دې ځای نه زده کړه او څومره خلکو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کړه. نو دا خلک وایي ډیوې لاندې تیاری که نه څه نه چې موږ سره هغه کار وشي چې ګیر چاپېره دنیا د دې ځای نه منوره شي او موږ په تیاره کې یو نو دا به ډېره بده خبره وي. د قرآن په درسونو کې کینئ چې د عقیدې نه خبر شو عمل نه خبر شو د حلالو نه خبر شو د حرامو نه خبر شو جایزو ناجایزو نه خبر شو. الله الله دا خو مرکز دی د قرآن دا کله الله مشهور کړی دی په قرآن عظیم باندې. نورونو جماعتونه به آبادو به که نه الله وی فی بیوت اذن الله ان ترفع دا سړی دی رستو راځي رجالون دا سړی دی په کورونو کې چې حکم کړی دی الله تعالی چې دا کورونه دی آباد شي جماعتونه ان ترفع اے ان تعظم الله حکم کړی دی چې د الله د کورونو دی تعظیم وکړی شي. جماعت عام آباده مګنئ د دې ډېر قدر کوئ ډېر تعظیم کوئ دا د الله کور دی. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ او حکم کړی دی الله چې یاد دې کړی شي په دې جماعتونو کې نوم د الله تعالی. په جماعت کې په ذل خبرو ته ضرورت نشته په جماعت کې به د الله نوم یادې د الله د دین دعوت چلے درس بکې ذکر د الله بکې. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ قرآن کې الله وایي وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یقینا جماعتونه چې دي لله دا د پاره د رضا د الله دی پس مرا مدد کوئ د الله سره هیچا لره. په جماعت کې بغیر الله تعالی مدد شنوئ په جماعت کې به د دنیا خبرې نه کې. یا بل معنی وان المساجد لله ډېر توجه وکړه وان المساجد لله یقینا اندامونه د سجدې چې دي نو دا تعالی چا درکړي دي. اندامونه د سجدې چې دي دا د الله دي یعنی الله پیدا کړي دي. نو بندا په د خپل بدن چرته بل چاته سجده ونه کوي بغیر د الله نه. دا مشرک دومره نه پیږي حدیث کې راځي ما ته حکم شوی دی چې زه په 7 اندامونو سجده وکم ان اسجد على 7 اعظم یا على 7 اعضاء. ما ته حکم شوی دی چې په 7 اندامونو سجده وکم. وکم دی بعض خلک خود سجدي په شلم نه پیږي سجدي ته سر کته کړی دی او لکه ټټر شاته پالی اوچتې کړي خیال دی وته
سوجو کوه ګوره سجدې چلم یاد کا پالې به نه اوچته وایي پالې پېژنې پې اوچتې کړي که نه 2 قدمونه 2 خپې 2 زنګونونه څو شو 2 لاسونه او یو مخ څو شو دا 2 اندامونه په سجده کې استعمالي او علماء لیکلي دي چې سجدې ته کله ځئ نو په دې پنجو لږ زورم کوئ د دې دپاره چې ستا دا ګوتې قبلې پله لږې راکږي شي نو د دې ګوتو دا ځان له سجده شوله او زمونږ د خلکو دا خپې یا په هوا دي او یا چې دی نو بس هیله داسې دي چې ته به وایې چې په دې سپرش هیله کې ایښودلی شوي دي که نه ښه خبره دا ده چې لږ داسې زور وله ورکړي نو دا 2 اندامونه دي په دې سجده کېږي دا اندامونه چا پیدا کړي دي الله نو مشرک ته اوس وګوره ته چې الله دومره ښایسته اندامونه درکړل که یو تختې د نه جوړه کړې وه ته به د چا پلار راکښته کړی او ته اوس ګوره په دې باندې د الله نه سوا بل چا ته سجده کوي تا کې دومره حیا نشته استحیوا من الله حق الحیا د الله نه حیا وکئ حق حیا څنګه حیا چې د الله د شان مناسب ده صحابه وی د الله رسول من خو د الله نه حیا کوو په دې باندې الحمدلله غي وی نبی علیہ السلام وی چې لیس ذاک دا تاسو چې کومه حیا مراد وای دغه زما مراد نه ده لكن الاستحياء من الله حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى کامل حیا د الله نه دادا توجه کوه چې ته د خپل سر حفاظت وکې ای هاي او د هغې اندامونو حفاظت وکې چې کم دې سر را جمع کړي دي د سر سره دي سر کې څه دي سترګې دي سر کې څه دي غوږونه دي ژبه ده خوله ده د دې ټولو پوزه ده د ټولو حفاظت دا لازمي دی سر سره لاسونه هم نږدې دي زړه هم نږدې دی د ټولو حفاظت او هغه دا دی ان تحفظ الرأس محدثین وایي د دې دا مطلب هم دی چې د دې سر حفاظت وکړه دا سر د الله نه سوا بل چا ته ښکته نه کې د بعض انسان سر چې دی نو هسې دی انسان خو د خر د سر نه هم لاندې دی ښه خر هم به هر ځای کې سر نه ښکته کوي او د هر ځای کې سر ښکته کړی پیر ته هم سر ښکته کړی فقیر ته هم سر ښکته کړی جنډې ته هم سر ښکته کړی قبر ته هم سر ښکته کړی دا سر تاله الله درکړی دی د الله نه سوا به دا بل چاته نه ښکته کوي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسانا سشے دے چتے پخپل عزتمن رب بانے دوکا کڑی داغد توحید نے بلخوا والا والے آغا اللہ چتے پیدا کڑی جوڑ کڑی خخیستا قد و قامت دل برابر کڑی تاغا پری خدا بل چاہتا سجدے کے نو یو حیا دادا چه د خپل سر حفاظتو کا سر بغیر د رب نه بل چاته مخ کته کوا غلط سوچونو فکرونه پکې مکوا د سترګو حفاظتو کا حرامو ته په دې باندې مګورا د غوږونو حفاظتو کا په دې د درو خبره ماورا د جبه حفاظتو کا په دې باندې د ګناه خبره مکوا لاسونو حفاظتو کا په دې د ګناه کار مکوا والبطن وما هوا او دا چې د خېټه حفاظتو کې او دا دې چې کوم اندامونه دې سره لګېدلې دي عورت دی نو د هغې حفاظتو کا وتتذکر الموت والبلا او کامل حیا دا دا چې ځان ته مرګ یاد کې او د قبر زړېدل را یاد کې چې مرګ را روان دی زه به مړ کېږم غټ مشکل خدا دی چې موږ مرګ ځان دپاره نه منو بل دپاره ډېر ښه منو مرګ حق دی خو بل دپاره دا موږ نه ویو چې مرګ حق دی نو ما باندې دا څومره د خدای حقونه پاتې دي څومره د مخلوق حقونه پاتې دي دا به څه کي زموږ کلي کې یو کس بل سره څه معامله وه که نه نو هغه ورته وایي حاجي صاحب ته خو زما دا حق نه راکې خو د قیامت په ورځ به سره ګورو ستا به ګریوان او زموږ به پکې لاسي هغه ویل که په دې چته ویلېږي او زما حق راکې هغه ورته وایي زه مړه ځکه ستا لاس له پکې ځای میلاو شو تم پکې لاس واچوه زما خو دومره حقونه را باندې د خلکو دي چې زما په ګریوان کې به ستا د لاس ځای هم نه
خو که تا ته پکې ځای میلاویږي تم پکې لاس ور واچوه. ځان ته مرګ یاد کا، د قبر زړېدل ځان ته مخې ته کا. دا را روان دي، دا کامله حیا ده. الله ومن اراد الاخرة ترک زینت الدنیا، څوک چې آخرت اراده لري نو هغه د دنیا زینت پرېږدي. فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا، چا چې دا کار وکړ نو یقینا د الله نه کامله حیا وکړله. اوس خو موږ د خلکو نه شرمیږو، خو د الله نه یریږو، نه شرمیږو. الله دې د الله د ذات نه حیا زموږ پړه کې پیدا کړي. نو بهرحال د الله پاک د اندامونه تعالی درکړي دي، نو کامله حیا دا ده چې دا اندامونه بل چا د پاره په سجده و عبادت کې مې استعمالوه، د رب عبادت پې وکړه. ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، تسبیح وی د الله د پاره په دې کې سبا او بیګا. سو کې وی رجال، دا فاعل دی یسبحو، رجال دا تسبیح چې وی نو دا سړی وی. معلومه شوله واوره چې زنانه به تسبیح په جماعت کې نه وی، زنانه به جماعت له نه راځي، جماعت له چې راځي نو رجالون سړی به جماعت له راځي. ښه زنانه مونځ په کور کې بهتر دی، د زنانه عبادت په کور کې بهتر دی، جماعت له نه. نو جماعت نه بل په دنیا کې د امن ځای شته نه. نو چې جماعت ته د زنانه تلل ناجایز دي، مکروه دي، نو د بغیر محرمه په غم له، خادۍ له، بازارونو له، ګڼو له، پارکینګونو له، چکرو له دې له تلل خو بیا مستحباتو کې خو به راځي که نه، چې هغه حرام نه وي نو نور به څه حرام وي. موږ نه تپوس وکړي یره جي دا تپوس چا مو نه که چې دا ښځې دقه شانه ګرځي سرتور سر بغیر بورخې. او اوس خو خدای خبر سړی لږ دی او ښځې خو هسې ډېرې دي او قسم بل شانه ده. سړي له لږ لږ شرمېږي، ښځې خو اړو شرمېږي نه، حیا میا نه وي، دوپټه غورځولې، میک ځانس کې اغستی، تا نه انټرویو اخلي او ده نه انټرویو اخلي، ته به حیران شې چې دا اوس څه بلا ده. پوه شوې په هر ځای کې چې ورځې نو د سړو په ځای ښځې ناستې دي. دومره یو مصیبت عام شو. که موبایل کولاوی نو تش ښځې پکې را روانې دي، که ټیوي ته دې وکتل ښځې پکې را روانې دي، که وي سی آر ته ګورې سړو خو لاړ ختم دي. پوه شوې ټوله دنیا بس دې طرف ته لاړه، بې حیایي عامه شوه. چې حج له چې کله ځي که نه نو ویره ځي پلاني سره حج له څوک تلی شي، پلاني سره تلی شي، نو د هغې تپوس موږ نه کوي. خو دا تپوس چا مو نه که چې دا بغیر محرمه بار ګرځېدی شي که نه شي ګرځېدی. نو حج له علما وایي نه به ځي چې حج پې فرض وي چې محرم ورسره نه وي، نو بیا بغیر محرمه په بازارونو کې څنګه ګرځي، بغیر محرمه بیا چې د نورې چکرې څنګه وي. دا سوچ پکار دی که نه، سیلونو له ګرځي. رجالون دا تسبیح به څوک وایي سړي، خو داسې سړي لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چې نه غافله کوي هغې لره تجارت او نه خرڅول د الله د ذکر نه. و اقام الصلاة او د منځونو د پابندۍ نه، و ایتاء زکات او د ورکولو د زکاتونو نه. معلومه شوه چې مسلمانان دا به خپل ضرورتونه پوره کوي، تجارتونه به هم کوي، سوداګري به هم کوي، ځان له به دنیا هم ګټي، خو ګورې د الله ذکر، د الله عبادت، منځ او زکات دا به نه پرېږدي، دا به ورسره جاري ساتي. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، یریږي د هغې ورځې نه چې ګډوډ کېږي به یې کې زړونه او سترګې، د هغې غم ورسره دی نو هغې دپاره تیاری کوي. او الله ویل یجزیهم الله احسن ما عملو، دا دی له کوي چې بدلی ورکړي دی لره الله د ښایسته هغې چې دی کوم عملونه کړي، ویزیدهم من فضله، والله خو ډېر مهربانه دی، الله به د خپل فضل نه نور هم سوا اجر وله ورکړي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق ورکولو والا الله دی. ته د الله دین ته ځان فارغ که، الله به دله بې حسابه رزق درکړي. ورونو دې ځای کې دا محنت د ملګرو شروع کړی دی. تاسو واورېده زموږ دا برادر محترم مولانا قاری عادل شهزاد صاحب، د هغه سره نور ملګري دې ځای کې محنت کوي. زموږ دا ملګری مولانا فیصل صاحب دلته د بناتو درسونه کوي. دا عظیم مرکز دی. نو الحمدلله غیر چاپیره د قرآن درسونه دي، د قرآن عظیم او د حفظ او د ناظرې او د کتابونو یو شي کمی نشته. کمی به صرف دی چې موږ به ځان نه حاضرو، که موږ څه ټایم هم ټایم ورکوو نو الحمدلله هر ټایم چې د نو درس او تدریس جاری دی. په کار دی چې د دې موقع نه موږ پیدا واخلو،
دا جمعات ډېر ښایسته آباد شوی دی. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي او الله دې دا څنګه چې په امارت آباد دی او په دین آباد دی، الله دې دغه شانه تر قیام قیامته پورې آباد لري او الله دې دا زموږ د هغې مشر دپاره او د هغې د ټول خاندان دپاره او د دې ټول کلي او محلې دپاره یو صدقه جاریه وګرځئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.